مالک بن دینار رحمت الله فرمای چې یو ځل زه په یو قبرستان تیریدم. مالک بن دینار رحمت الله ډېر لوی بزرګ تیر شوی دی. نو ما یې د قبرستان والو ته یو आवाज ورکړ. ما ورته ووی اتیت القبور فنادیتها، ازراغم قبرونو ته او ما आवाज ورکو دی قبرونو ته فاین المعظم والمحتقر، اچې ته قبرونو والا او خلکو انن د عظمت والا د لوی شان والا او د ټول نه حقیر خلق سوق دي. د لوی شان والا او حقیر خلق دا سوق دي. واین المدل بسلطانه، او سشو هغه خلق چې دی د خپل زور سره په خپل طاقت باندې به چې کوم د ناس کولو سشو خلق. واین المزکی اذا مفتخروا، سشو هغه خلق چې پاک او صفا کپڑے به اچول او ځان صفای خیال به ډیر زیات ساتلو. دا مالدارو خلکو طرف ته اشاره ده. او بیا به تکبر او فخر به کولو چې مونږ هم څه شی یو. سشو هغه کبرجن چې غزان صفای به چې کوم د ډیره زیاته کوله سشو. چې زه نه پوهېږم د مالک بن دینار رحمت الله فرمایي چې کله ما دا आवाज ورکو په دې ټیم کې غیبی आवाज ما ته شروع شو. غیبی جواب د دې اشعار ما تراغو او راته وایي اتفانوا جميعا فما مخبر، دا ټول فنا شو. غیبی आवाज کې راته وایي دا ټول فنا شو او تا ته د جواب درکول ولا څوک نشته چې تا ته دې خبره جواب درکې. وماتوا جميعا ومات الخبر، دا ټول مړ شو او د دې خبر ورکوونکې هم مړ شو. دا مړ شو او د دې کوم خبر ورکوونکې دی دا مړ شو. څوک هم نشته چې د قبرونو والا څوک خبر چاته ورکړي. تروح وتغدو بنات الثرى، شپه ورځ په دې تیریږي د دې خوشحالو خلکو باندې. شپه ورځ تیریږي چې په دنیا کې ډېره خوشحالي کوله او ډېر ځان ته به چې مونږ ډېر مالداري ده او په ګاډو موټرو کې او په بلډینګونو به چې کوم دی ګرځېده اهلي ثروت والا او مالدارۍ والا، اوس په قبرونو کې دی باندې شپه ورځ تیریږي. فتمحو محاسن تلک الصور، او دا شپه ورځ په دې باندې داسې تیریږي چې د دې دا خسته خسته شکلونه څه چې په دنیا کې په خپل ځان باندې به سپری مګلې کریمونه به مګل. اوس خو دا کار د ښځو چې ښځو به دا کریمونه مګل، اوس نارینه او ملکان هم شروع کړي. داسې ده که نه ده؟ رښتیا وایي هلکانو دا کار شروع کړی دی که نه دی؟ قسم د ډېر د بې غیرتوب خبره دا هلک زه یم چې د جهان بې غیرته به چې دی کریمونه چې کوم دی په دې خپل مخ باندې یو انسان دی په دې مخ باندې یا سوځېدلی وي الله دې نه کړي یا یو مشکل پرې راشي او ته ظالمه د ښځو په شان دا مخ ښایسته کې. ګورې دې مخ د انسان د نارینو په مخ کې قدرت کار دی. الله یو رڼا پیدا کوي د مونځ او د تلاوت د وجې نه او د ذکر اسکار د وجې نه. د کریمونو مریمونو ته ضرورت نه راځي. ګورې دې شیزونه نه ځان ساتئ، دا غلطي ونه کوئ کنې مخونه برباد شي، ځکه چې دا نور کې ډېر ګرځي نارینه خرابېږي. بیا شپه ورځ د دې دا ښایسته مخونه څه دي دا به خرابېږي په دې قبرونو کې. بیا وایي فیا سائلي عن اناس مضوا، چې پوښتنه کوونکیا مالک بن دینار ته وایي ته خو د دې تیرې شوو خلکو چې دا قبرونو ته تللي د دې باره کې ته تپوس کې اما لک فی ما ترى معتبر، آیا تم څه عبرت ترې نه اخلې او که نه؟ مطلب دا چې تم څه تیاری کې او که نه؟ نو زما عزتمندو مرګ ډېر تریخ شی او د دې مرګ دپاره تیاری شروع او تیاری څه شی دی چې بس تر اوسه پورې کوم ګناهونه درنه شوي دي پروردګاره توبه وباسه.